الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وبالآخرة هم يوقنون. ایمان لري پما انزل الیک او پما انزل من قبلک او بالآخرة هم یوقنون او پا آخرت مانی یقین ساتی. آخرت مانی ایمانم پکار دے او یقینم پکار دے. یؤمنون باللہ والیوم الآخر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون. نو دلتا پا آخرت مانی ایمانم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. دا معنی ندا چی یوم آخر دا پارا صرف یقین دے او ایمان دا لفظ نہ دے. پا قرآن مجید کے او پا حادیثو کے دے دا پارا دا ایمان او دا یقین دوار الفاظ راولی. خود دلتا دا یقین لفظ پا یو بل وجہ راولی او الآخرہ یعنی اغا معلوم او معہود آخرت او پاغی معنی بیا یقین ساتل گمان نو. یقین چی دے ابلغ علم مکتسب پا اغا علومو کی چکم علوم سڑے کسب کئی اور آگٹیے پاغی کی دٹورو نا اوچت مرتبہ دا دیتا علم مکتسب لکه مثلا وهم شک تخیل ظن نو بیا یقین. او یقین ستوئی ما حصلت به الثقه چه اعتماد پہ حاصل شی وثلج به الصدر او زړه پہ یخ شی سینه پہ یخ شی نو سړی خوشحاله شي مطمئن شي. دا لږ سړی پسې ګرځي په یو خبره پسې یو خبره کې او دا غیر حصول د پاره جدوجہد کوي او ګرځي او بیا ورته دا غي یو علم یقینی ملاو شي یقینی کیفیت حاصل شي ورته نو دې په بیا خوشاله شي او سړی یخ شي. سلج به الصدر. آخرت کله وی قرآن او کله الیوم الاخر وی. نو الیوم الاخر چی وی نو رستنے وقت او آخرت اگا موصوف تلاڑا او صرف اگا صفت پات شو نو دا صفت بیا نقل شو دا صفتیت نا اسمیت تا او دا غی علامه پا که دا تار علا دا تا چی کم دا تا تی وطوی او که تا وطوی او که تا وطوی نو دا تا دا د یواز د تانیس د پاره نه راځي دا د مبالغه د پاره هم راځي مبالغه د پاره لکه علام او علامه نو دا د مبالغه د پاره او تا د نقل د پاره راځي. یو لفظ دی په حقیقت کې وصف دی او بیا د وصفیت نه نقل شو اسمیت ته لکه کافیه او شافیه. نو کافیه وس صفت نہ دے کافیہ وس اسم دے علم دے دیو کتاب. شافیہ اسم صفت نہ دے وس داو دیو کتاب نم دے. نو دارنگی الآخرہ نو آخرت چوتا منگا وایو آخرت پر اردو پختو کی دا طریقہ دا چا دا تای مدورہ دا دین تی جوڑی او پا عربی کی تای مدورہ پا حالت دا وقف کی ہاتی جوڑی گی بد دا اردو دا پختو دا عربی سر اختلاف شو. اغی چی وی نو آخرہ او منگ چی وی نو منگ وی آخرتو اغتی منگ راکارا کو.
دا ورستو خبره ده، خو دومره خبره دې زده کړه چې دا تا دلته کې په دې آخرتون کې د نقل لپاره ده، نقل راغی د وصفیت نه اسمیت ته. اوس د الاخره سره موصوف ذکر کول ضروری نه دي، الاخره په خپل داغه وخت الساعه الاخره اصل کې هغه موصوف ساعات او اليوم الاخر کې هغه موصوف هغه یوم دی، دلته الساعه ده، ساعه وخت وي. اوس دې معنی د الف لام ور داخله ول څه معنا ده چې په الاخرت باندې ایمان لري. د دې معنا دا ده چې د آخرت تصور د ارچا جدا جدا دی. تیر قومونو کې دا شي خلکو چې هغه په آخرت په نوم باندې ځان له یو تصور جوړ کړو، حالانکه هغه آخرت نو. لکه مثال په تور باندې یونانیان یو تصور دا غینه زمونږ بعض نور مسلم فلسفرز چې دینو اغم ته متاثر شوي دي، اغیم د آخرت او د عالم برزخ تعبیر داسې کوي چې پاغې کې هغه یونانی فلسفه سړی ته کار فرما ښکارېږي. داسې انداز کې تعبیر کوي چې سړی وایي چې دا خبره د یونانی فلسفې نه جوړه کړې. نو یونانی فلسفه دا وه چې مرګ نه بعد څه چلی، وایي دا ذهن او عقل دا قوت مدرکه چې پاغې کې دا 5 حواس 5 باطنه شامل، حس مشترک دی او خیال دی او وهم دی او حافظه ده او متصرفه ده، دا غوی ځان د خپل یو اصطلاحات دا چې راجمع کړي نو د دې نه ذهن جوړېږي، د دې نه عقل جوړېږي چې پاغې باندې تعقل لا اشیاء راځي. وایي دا عقل چې دی دا په دې دنیا کې چې سړی او د ډېر زیات علوم حاصل کی، نو د عقل کې ډېرې مقدمې راشي او پکې پریوزي. لکه یو سړی یو ډېر غټ یو سټوري جوړ کړی غټ، او پای کې قسم قسم سيزونه راوړي او پکې ورچي راوړي او پکې ورچي. بیا چې کله د ګرځېدو نه ستړی شي، شل شي، ګوډ شي، نو بیا ډېر شي سيزونه راجمع کړي، نو بیا راځي او کله د یو نه یو جوړي، د بل نه 2-3 جمع کوي او څه شی جوړي، بل 2-3 جمع کوي او څه شی جوړي، او نور سيزونه نشي راجمع کولای. نو دغه شانته دا غوی عقیده دا ده چې انسان چې کله ژوندی دی نو د څه تصورات کول، څه مقدمات ځان له حاصلول، بیا چې کله دی مړ شي نو دا جسم خو بیا لاړ، نو دا عقل چې دی دا خو د جسم سره مخلوطو، نو د دې وجه نه د ډېر کار نشو کول، صرف مقدمات راجمع کولی شو، ډېره تیزی پکې نه وه. چې کله دا جسمانی تعلق نه دی جدا شو نو بس دی اوس تیز شو. چې تیز شو نو د سره چې د مخکې نه کوم معلومات دي په هغې کې به اوس ترتیبونه کوي، او دا کله به صغرا او کبرا جوړوي، او کله به شکل اول جوړوي، او کله به شکل ثاني جوړوي. دا د هغې ځان له دنیا ده، ځان له باچایي ده، او دا مقدمات به ته جوړی جوړ په دې کې به خوشحاله ذهني عیاشي به کوي. دې ته وایي جنت وایي. او چې کوم سړي په دې دنیا کې علوم نه دي حاصل کړي، د عقل نه کار نه دی اخیستی، نو چې مړ شي نو د سره بس مقدمات نه وي، نور به حاصلولی نه شي، ځکه د نورو د حاصلولو دپاره خو جواسیس چې دي نو هغه خو د حواس 5 ظاهریه وو، نو دا جواسیس خو د ده نه لاړ او جاسوسانو کار پرېښودو، نو نور معلومات دله نه راځي. معلومات خو د جاسوسانو په ذریعه راځي، جاسوسان لاړ نو نوي معلومات راځي، نو زاړه معلومات د ده سره شته نه، بس په تیاره کې ناست دی، نو دا تیاره دوزخ دی. او دغه مخکینی سړی چې د ډېر علوم حاصل کړي او اوس سره هغه مقدمات موجود دي او په هغې کې ترتیب کوي او نوې نوې نتیجې ته راوباسي، دا جنت دی، هغه به دا آخرت دی. نو دغه آخرت خو الله تعالی نه یادوي، دا خو د یوناني د ځانه جوړ کړی دی. دغه آخرت منل خو د پیغمبرانو تعلیم نه و. نو که قرآن داسې ویلی وی چې آخرت مني، نو یونانی به ویلی چې مونږ خو آخرت منو که نه. لیکن الله وی نه، وبالآخرت، هغه آخرت چې پیغمبرانو ویلی دی، هغه آخرت چې قرآن ویلی دی، چې انبیاء په تعلیماتو کې د آخرت کوم تصور دی، هغه آخرت یادوم. چې د ځان یې جوړ کړی هغه آخرت نه یادوم، هر چا به د ځانه آخرت جوړ کړی. اوس راځه دی خوا یو مثال بل هم ووایه چې
چې یو دریم مثال تم لګا لار همواره شي. یهودیان هم د ځان آخرت جوړ کړي. وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى. دا د یهودیانو او د عیسایانو خپل آخرت. یو دا چې جهنم ته به مونږ نه ځو الا ایاما معدوده، یو څومره دی که ځو نو لاړ به شو. او د هغوی ځان له یو تصور چې زمونږ مشرانو د سخي عبادت کړی و یا څه نو که دا څو ورځې لاړو نو لاړ به شو، که نه نو نور خو جنت زمونږ دی او زمونږ نه علاوه جنت ته به څوک ځي نه. عیسایان هم دا وایي چې عیسی علیه السلام زمونږ دپاره قرباني ورکړې ده. عیسی علیه السلام چې د هغوی په نظریه کې خدا ده چې پانسي شوی دی، نو هغه وایي چې دا پانسي شو خو د قرباني ورکړه. د تمامو عیسایانو په ځای باندې یو عیسی علیه السلام قرباني ورکړه. چې قرباني ورکړه نو باقي عیسایانو ته لاره واره شوه. بس باقي عیسایان د دوزخ نه مکمل بچ شو او د جنت مکمل ټیکهداران شو. او بیا چې به ګرځېدل په سپین کې او په یو ځای بل ځای کې دا چې دومره ظلمونه به پر مسلمانانو باندې کول، په عیسایانو هم کول. چلې خو په هغوی یاد کړی، په هغې کې چې کوم د دې په نسبت باندې به ګمراهو، او په یهودیانو به هم کول او په مسلمانانو هم بیا کول. نو هغې به په خپلو مجلسونو کې بیا دا خبرې کولې چې دا خو چې مسلمان به یې مړ کړو یا به یو عیسایي مړ کړو یا به یهودي مړ کړو، نو عیسایان به خوشحاله شو ځکه خیر یې د روح مونږه آزاد کړو او د جهنم نه بچ کړو. دا او د جهنم نه بچ شو. نو په خپل خیال کې هغوی هم خلک د جهنم نه بچ کول. اوسه پورې د هغوی دا عقیده ده. اخو خلکو ته کافر وایي. دا موجوده عیسایان مسلمانانو ته بت پرست وایي. په دې موجوده دور کې د دې خپل ټرمینالوجي ده، خپل اصطلاح ده. هغه مونږ مسلمانانو ته دا عیسایان بت پرست وایي. نو هغه وایي مونږ خو موحدین یو، مونږ خو الله تعالی منو او مونږ عیسی علیه السلام صحیح مقام ول ورکړی دی، مونږ به جنت ته ځو. او دا مسلمانان بت پرست دي وایي. په خپل خیال کې خو د هغې هم یو جنت دی، هغې جنت له به هغوی ځي او مونږ ورته نه پرېږدي. یهودیان هم په خپل خیال کې یو جنت دی. نو الله تعالی وایي چې نه، د یهودیانو هغه جنت نه یادوم چې د ځان یې جوړ کړی دی. د عیسایانو هغه نه یادوم چې د ځان یې جوړ کړی دی، چې عیسایان به ورله خامخا ځي او بل څوک به ورته نه پرېږدي. دغه خو دوی د ځانه جوړ کړی، دا خو د دوی په خپلو دماغو کې څه اختراع ده، دا خو د دوی خپل څه نوی ایجاد دی. جنت نه د آخرت نه مراد هغه آخرت دی، او په آخرت کې دا ټولې خبرې شاملې دي. کم ځای نه کم ځای پورې خبرې پې شاملې دي، دا ځان له یو بحث دی. خو ته دا ویلی شي چې د دې مرګ نه دنیا نه چې سړی لاړ شي او مړ شي، نو بیا کم از کم آخرت که نه شروع شوی، خو د آخرت اولنی پړوی خو شروع شي. دا برزخ چې دی د قیامت نه مخکې ځینې روایاتو مطابق دا ده چې دې ته به آخرت نه وایه. څوک مړ شي نو داسې به نه وایي چې آخرت ته لاړه، ځکه چې خو لا په قبر کې دی، برزخ کې دی. آخرت خو به د قیامت نه بعدي. خو که دا نه وی نو دا خو ویلی شي که نه چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه څنګه خبره کړې وه چې که آخرت نه دی، خو د آخرت اولنی منزل او پړاو خو دی. اول منزل من منازل الاخره هغه قبر ته ویلي. چې قبر ته به راغلی نو جړل به، نو چا ورته وایي چې ته په بل ځای نه جاړې، قبر سره جاړې. وی دا اول منزل من منازل الاخره، دا د آخرت په منزلونو، په پړاوونو، په سټیشنونو کې اولنی سټیشن دی. داسې سټیشنونو نه به تېرېږي، نو یو پکې دا قبر شو، بیا پکې دا حشر شو، بیا د هغې نه بعد هغه عملنامې تقسیمېدل دی او حساب کتاب دی او وزن الاعمال دی او صراط دی. دا پړاوونه دي. نو هغه بیا نور پړاوونه دي او دا اولنی پړاو. نو دې آخرت کې مراد قیامت، حشر، راجمع کېدل، د دې دنیا روانېدل، یو نوې دنیا جوړېدل، حساب کتاب، دا ټوله دنیا د خلق د الله تعالی مخې ته ودرېدل، عملنامې تقسیمېدل، د هر چا د عملنامو حساب کتاب او د هغې وزن، او بیا د هغې مطابق فیصله، او بیا په صراط باندې تېرېدل، او یا جنت او یا جهنم. دا ټولې مرحلې د آخرت و بالآخرت کې دا ټولې خبرې شاملې. نو دا دیو د ځانه آخرت جوړ کړی دی. نو دغه آخرت منل نه دي چې کوم عیسایان وایي. اوس آخرت څه مطلب دی؟ الاخرت د الله تعالی په نسبت باندې کوم یو دی؟
ناغه بتا ترست قرآن بیا وی چې بلا د دې چې سوي د نه ده من کسب سیئات و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار او الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه. هغه په ایمان او په عمل صالح پورې ده. ایمان او عمل صالح والا به د قیامت پر ورځ کامیاب، دا به ټول جنت ته، او بی ایمان او بی عمل دا به ناکامي. هغه ایمان او عمل صالح والا ارسوک چی او د ارزه چی او د اردل چی او د ار وطن چی او د ارقام چی، نو دا به جنت. او دغه بی ایمان او بی عمل بیا ارسنم چی، خدای دې کې ځان له خسته خسته نمونه د پیغمبرانو یې خودي، خپل ډلې هم د پیغمبرانو نمونه یې خودي، نو دا په دې نه بچ کیږي، دا به جهنم ته. ذکر ټول ته بیا وی چې ان الذين امنوا او واليهود والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر. دې ټول ډلو والا ته وی چې تاسو دا ټول ډلې پرې ډله بازی پرې خو ایمان راوړل د کامیابی ودار په دې ایمان باندې. نو هغه آخرت منل چې په هغه آخرت کې د کامیابی دارومدار په ایمان په ډله نه، چې په هغه آخرت کې د کامیابی دارومدار په عمل باندې د چا په خیل او په نسب نه، نو دغه باندې چې عقیده لري او ایمان په لري، نو دا اولئک علی هدى من ربهم دی. د ایمان او د عمل صالح په بنیاد باندې، او هغه آخرت چې پای کې به د بخنه اختیار چا انسان او چا فرد ته نه، بلکې پای کې به د بخنه او د عذاب اختیار د الله تعالی. لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. دا آخرت، دا آخرت یاد چې پاغه کې الله تعالی تقسیم نه کړی چې چاله به حق ورکوم چې ته بخنه بخیو که نه بخنه مې بخه، نه پاغه کې د بخنه کلی اختیار د الله تعالی دی. هغه جزئی ته ورته وایي چې د سفارش وکړه، خو قرآن کې ذکر هغه جزئی خبره ټیک ده چې د چا مبارک چاته وایي ته سفارش وکړه. هغه به انبیا کوي، اهل علم به کوي، او دارنګي شهیدان به کوي، معصومان به کوي، نور نیکان صالحان چې سوکی غازیان او شهیدان، خو هغه خدای الله تعالی په اجازت به اختیار خو د الله تعالی سره. ایا د مخکنه تقسیم کړي نه دی؟ دا یو بنیادی خبره ذهن کې خو د غواړي چې د دې مطلب دا چې د ارچا ځان له آخرت دی غنه یا او دې زمانہ کې به یو ډلې چې لکه کده ما سره مرګره کېږي نو جنت ته بځي، او کده ما سره نه مرګره کېږي نو جنت ته بنځي، ځان د جنت ټیکدار جوړ کړی چې زما ډله کې څوک شامل دی او دا کان چانټ او دا خاص انداز او دا وردی مردی او دا قسمه ناشته پاسته او دا قره پره ده، نو دا جنتیان دي او دا نور دوزخیان دي. نو دا څه ډلې د خدای بلا دي. ار ډلې ځان له جنت او دوزخ کې ځان له تصور جوړ کړي. ار ډله وایي چې لکه زما ډلې لراځه نو جنتی به، او چې زما ډلې نه راځي نو بیا دوزخی. نو ته به ستاره ډلې هغه جنت او دوزخ ستاف. زه هغه جنت منم چې دا غي اختیار ستاره ډلې سره نشته، دا غي اختیار د الله تعالی سره. کته ځان لکم جنت دوزخ جوړ کړي زه هغه لا دوزم، دغه جنت ځان سره وسات. چاته به زما اختیار دی چې به تاسو پرېدم نو دغه ستاسو، دا ټول ستاسو، دغه لزاړو زم. زه هغه جنت لوزم چې الته د بوتلو او د نه بوتلو اختیارات الله تعالی په خپل لاس کې غوښتي. یغفر لمن یشاء ويعذب من یشاء. هغه چاله ورکړي نه دي. دا مخکنم دا قصه و وسم دا. نو قرآن دا الاخرت دی، ګوره هغه حقیقی آخرت دا نور ټول جعلی او دروال دي، دا مصنوعي آخرتونه خلکو جوړ کړي. هر ډلې والا چې راغی چې شروع شي ته به وایي چې په ما پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دا دعوه نه ده کړې چې زما سره په دې جماعت کې څوک مونځ کوي او زما سره ګرځي دا به ټول جنت ته ځي. کني نو بیا به عبدالله ابن ابی جنت ته تللی. ولې عبدالله ابن ابی پیغمبر علیه السلام په څونه مونځونه کړي؟ 9 کاله. 9 کاله په پیغمبر علیه السلام پسې مونځونه کړي. او په یو صحیح روایت کې نبی علیہ السلام هغه خپل مرګره هم ویلې ورستو براش. نو پیغمبر علیہ السلام پسې په جمعات کې منځونه هم کوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل مرګره هم وي. ځکه چې په قانون ظاهري کې مرګره وو،
دا د هغه غزوه بنو المستلق خبره ده چې کله په غزوه بنو المستلق کې په اوبو باندې جګړه شو، نو انصاری او د مهاجر سنان بن وبر الجهني او بل طرف ته جهجاه بن مسعود غفاری د دې دواړه په اوبو جګړه شو. نو دا هغې نه یو خبره جوړه شوه چې یو وی انصار راشه او بل وی مهاجر راشه، او دا هغې نه یو فتنه جوړه شوه. بیا عبدالله ابن ابی یو خبره وکړه، هغه خبره قرآن بیا نقل کړه چې که موږ مدینې ته لاړو نو دا ذلیله خلک او دا کمزوري خلک به وباسو. نو نبی علیہ السلام ته خبره راورسېده، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبره وکړه. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې اجازت ما لراکه زه د عبدالله ابن ابی وجنم دا وجن، او که بل چاته وی نو بل چاته وای چې بل څوک مړ کی، او کمال اجازت راکې چې زه مړ. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبره په جواب کې یو ټکی وی دعه یا عمر، عمر پریدا چې څه کوي ابا وی خو يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، که مړ کما نو خلق برا پسې پروپاګاندا کوي چې محمد خو خپل مرګري وجني صلی الله علیه وسلم. نو بظاهر خدا زما مرګره دی، ال تر سره منځونم کوي او ال تر سره غزالم راغله. نو بهر دنیا ته دا څه پته ده زمون خلاف کو چې معمولی غونډه نقطه چاته ملاو شي. حاجی د ابشیحی پر خپل کتاب مستطرب کې بهترین مثالونه لیکلي. یو مثال په کې دا لیکلی وی زلت العالم يضرب بها الطبل، د عالم نه چې غلطي وشي نو خلق تنبل او ډمامه راوالي او ډنګي پسې دومره غلطي د عالم نه وشي الخ پکه غپري نو بیا پسې تنبل او ډمامه راوالي او ډنګي پسې. او وزلت الجاهل يخفيها الجهل، او جاهلان څومره غلطي کوي او خلق و یاره نه پوهیږي نو څه به کوي، او چاته پته هم نه و یاره نه پوهیږي نو دنه څه وایي. او دا غبلغه پاغه په ډولکې راوالي نو ډنګي نو تا نه به یری عادت به یاد. نو د نبی رسول الله صلی الله دشمنان ډیر زیاتو، نو چې لغونډه ورکوټه باندې خبره ولا چا په لاس راتله نو بیا به ډمامې نه ډنګ استلو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خو پته و، نو وی چې بیا به خلک وی چې ان محمدا یقتل اصحابه، محمد صلی الله علیه وسلم خپل مرګري وجني. نو بیا به مرګرتیا څوک نه کوي چې پټ پټ دی بیا وجني ومو. نو ګور هغه عبد الله ابن ابی په باره کې سوي چې مرګره دی، په ظاهر خو مرګره دی لیکن دا هغه مرګره دی چې د کوم مرګرو لپاره جنت دی، که دا هغه مرګره دی چې د جهنم په ټول لاندې طبقه کې دی. نو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې بلکې مراد حدیث شفاعت کې راځي، دا خو معلوم شو. ته په دغه خو آیات راغله مې خدای ته بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح حدیث چې د قیامت پر ورځ باندې به په کوثر باندې ولاړم حوض باندې او به تقسیموم، او دا غیر ډېر صفاتونه راغلي دي. نو یجاء برجال سړي براوسته شي فیوخذ بهم جانب الشمال، نو زه به ورته وایم چې دا مال راولې چې اوبه ولا ورکم، اصحابي زما مرګري دي را پرېږدی چې اوبه ورکم. فیوخذ بهم جانب الشمال، نو هغه به څوک یې پولیس به رانه ملایک به رانه بل طرف ته روان کړي او ما ته به وایي چې انک لا تدري ما احدثوا بعدک، تا ته پته نشته لري چې ستانه بعد دې څه کول. نو بیا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې ما ته به هم دا پته نشته، زه به وایم چې راشه چې اوبه زه به پېژنم چې دا خو هغه کسان دي د ما ملګري. دې مطلب دا دی چې خلق داسې وو چې په ښکاره باندې د نبی علیہ السلام په مجلس کې کېناسته او ملګرتیا دعوی کوله، خو چې بیا به اخوا لاړه نو بیا به بل څه کول. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خو پته نه وه. قرآن چې وایي ومن اهل المدینه وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اهل المدینه مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. ستاسو نه چار چاپیره منافقان دي، په دې مدینه کې هم د سرکشه منافقان شته او تا ته پته نشته. لا تعلمهم، ته نه پیژنې، نو چې الله تعالی وي ته نه پیژنې نو نه پیژنې، او صحابي ورته وایي پیژنې نه.
نحنو نعلمهم، الله وی زی پیژنو. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په لار د خلک زی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جماعت کې د خلک منځونه کوي، بلکې جهاد لم ور سره زی، شپه ورځ ور سره په یو کلی کې پیغام خاده کې پاتې کیږي چې هغه د حقيقي مرګري نه دي. او ته د زبر د زمانه رااله د پیغمبر نه اخوات ستا سره چا اله یو شو قدم واغستل جو جنت ولا واجب شو. په خوا به د خلکو د ځانه څخه قصې کولې، د علماو څه حدیث خو به نه ویلي، قرآن به نه ویلي، کم بختو. نو بیا به چرته کې خبرې خو به کولې، نو د علم فضیلت به بیانو. شیخ صاحب د الله وبخښي نو هغه به دا حدیثونه به پکې رضانه به خلکو په خوا وي چې من نظر الى وجه العالم نظرتين او مشى معه خطوتين او اكل معه لقمتين نو وجبت له الجنه. پوه شئ په خبره. من نظر الى وجه العالم نظرتين، چا چې ته دوه ځله وکتل عالم، او مشى معه خطوتين، یا وسره دوه قدم لا، او اكل معه لقمتين، یا وسره دوه خطوتين تاني پکې وای، نو وجبت له الجنه، نو جنت ولا سره. او د پیغمبر سره رواني نه هغه لپاره واجب نه دی. عمر عبد الله بن ابي بر پیغمبر مختصم رکتلی صلی الله علیه وسلم، سونه په مجلس کې ناسو، او د غزوه بنو المستلق پورې چې تاسو شو قدمه به وسره اغستی، او وجبت له النار، او تا ته چې وګورئ نو وجبت له الجنه. دا خلق د ځان لګیا دي، ډلو والا د ځان لګیا دي، ډلې ځان له جوړي، زمان ډلې له راځان او ته ټول جنت. مولانا مودودی رحمه الله دا ویلی چې زه د الله تعالی نه پناه غواړم دغه ورځ نه، د الله تعالی پناه غواړم دغه ورځ نه چې ما چې د کوم اقامت دین د تحریک بنیاد خو دی دغه مبارک سباله داخله کوی چې دا هغه تحریک دی چې دی له راځي نو ته به مؤمن او چې دی کې نه نو ته به کافر او ته به دین نه بار. او زما د جماعت چې کوم امیر یا به د جماعت امیر د ټوله دنیا د مسلمانانو د امیرۍ دعوه نه کوي چې دا ټول دنیا د مسلمانانو امیر دی، خو چې دې ډله کې کم خلک دین هغه دي، او د دې مطلب د دین اقامت دی. او کنه د دین بیا ډله جوړي خلک، نو یې زه د هغه ورځې پناه غواړم. او ته نو بس هر سړي بیا ځان له ډله ده وایي چې زما ډلې له راځي نو جنتي او دی، بله کې دوزخي، او بل وایي زما هغه ځینې خو ځان ته اسم دوزخیان وایي، بې دینه ځان ته وایي موږ سیکولر یو، خو هغه سیکولر نه یادوم، دا چې ځان ته مذهبي وایي دا یادوم. نو دا یو بنیادی خبره دی ذهن کې کېنوه چې دا خبرې غلطي. البته هغه حدیث باندې به چېرته بیا وروستو بحث وکړو چې ستفترق امتي 72 فرقه، امت بدریو یا ډلې شي كلهم في النار الا واحده. په هغې به چېرته بیا بحث وکړو، دی وخت هغه بحث ته نیم جوړ. ورپسې چې دا خویونه په چا کې موجودي نو اولئک علی هدى من ربهم، دا نتیجه شو. او نتیجه دوه دي، ځکه چې د دنیا سره هم د خلکو تعلق دی او د آخرت سره هم تعلق دی. نو چې دا خویونه په چا کې موجودي، په متقیان دي، دا صفات دي، او په دې خبرو باندې ایمان او یقین لري، نو اولئک په دې اولئک کې او په دې ضمیر کې څه فرق دی؟ هم هو هما هم هي هما هن، او اولئک ذاک او ذاکما ذاکم، اولئک اولئکما اولئکن، تلک تلکما او تینکا، او دا پکې بیا بوایا په دې کافیه کې. نو دا اولئک او په دې هم کې په دې اسم اشاره او ضمیر کې څه فرق؟ نو نور فرقونه خو پکې نور دي. اسم اشاره خو داسې ده لکه وضع الید علی الشیء، یا ورته اشاره کول او یا په داسې لاس ښودل چې دا دومره په دې کې تعین دی، په دې کې بالکل اشتباه نشته. خو یو مسله پکې بله ده، هغه دا ده چې په ضمیر کې ذات ته اشاره ای، لکه تا ما ته وایي چې انا او انت، په دې کې صفات نه ملحوظ، په دې کې هغه انسانیت ملحوظ. په دې مې یو ځل بحث کړی او بیا به دوباره بحثونه نه کوم چې متکلم په انا او مخاطب په انت باندې څه دی؟ هغه انسان دی چې هغه بسیط دی،
او په اسم اشاره باندې مشار الیه چې د اسم اشاره هغه مشار الیه چې څه شی نو هغه به ذات سره د صفات نه یوازې ذات بنئ. نو دلته کې مطلب دا شو چې اولئک دغه متقیان چې په دې کې د صفاتونه دا متقیان به ال په هدایت او دا به ال کامیابی چې په دې کې دا صفاتونه او دا خوینه موجودي. نو د دې لپاره چې په دې صفاتونو کې چل دی اصل کې چې دا خوینه په ځان کې موجود کې دا اوصاف نو علی هدى من ربهم دا په سملار او چې دا خوینه پکې نه نبی ادي په سملار نه. اولئک دا متقیان دا خلق دا مؤمنان دا متقیان چې په دې کې دا صفاتونه موجودي چې دا قرآن تا ته ذکر کړ. یؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. دا اوصاف چې دا صفات پکې موجودي نو علی هدى من ربهم دا په سمه لار دي او دا د رب د طرف نه دا د دې د خپل طرف نه ده دی په سمه لار دی او دا سمه لار ولا چا توفیق ورکړی دی دا ولا الله پاک ورکړی دا دنیایي نتیجه شو. یعنی په دنیا کې د دې ژوند د انسانانو ژوند دی په دنیا کې د دې معاشره دا په صحیح معنو کې د انسانانو معاشره ده په دنیا کې د دې حکومتونه دا په صحیح معنو کې انساني او اسلامي حکومتونه دا د هدایت دا حقیقت کې فلاحي ریاستونو والا خلق دی. فلاحي ریاست دغه ته وایي چې دا اوصاف او دا خوینه پکې. فلاحي معاشره دی ته وایي چې په معاشره کې دا اوصاف او اقداري او کامیاب انسان هغه ته وایي چې په هغه کې دا نو انفرادي اجتماعي معاشرتي دا تمام خبرې پکې ده. او من ربهم دا ولې دی په سمه لار دي نو دا سمه لار دي د عقل نه جوړه کړې وه دا سمه لار د تجربې نه حاصله کړې وه کله د سمې لارې په دې معلومولو کې دي مستقلو په دې درې واړو خبرو باندې په دې رد راغی چې نه من ربهم دا توفیق رب ورکړی توفیق چا ورکړی نو د قدریو چې کومه عقیده ده د دې پخوانو مذهبي او د ګمراه فرقو طرف ته زیاته توجه په دې کې ځکه نه کوم چې اوس خو چې کومې نوې خبرې کېږي د دا زده کول غواړي نوې چې کومې ډلې راغلي دي بدعتیان او گمراه خلق نه داغي بیان پکار دی چې هغه نه ځان بچ کی د معتزله او په نوم خونن خلق نشته. خو به هر حال یو ډله داسې وا قدریه چې هغوی دا خیال و چې انسان چې په دې هدایت او په ضلالت کې یعنی په دې تمام خپلو اختیاري سيزونو کې مکمل خود مختار دی. خود مختار چې خود مختار دی نبی الله تعالی وته داسې ولي وی چې علی هدى من ربهم دا چې په سمه لار دي نو دا د رب توفیق دی. خو بیا ویلی وی چې علی هدى من انفسهم علی هدى من انفسهم به ویلی نو دا څه خو نه وی پته ولګی چې انسان د الله د توفیق نه بغیر سمه لار نه په عقل معلومولی شي او نه په تجربه معلومولی شي او نه دی په دې کې خود مختار دی. دا توفیق د الله تعالی دی. نو دا دنیاوی نتیجه شوه چې په دنیا کې به دا د سړیتوب ژوند تیری د سړیتوب او د انسانیت ژوند او یو بل نتیجه بیا بل ده ځکه چې د انسان د تمامو عقیدو او د عملونو او د کردارونو تعلق یوازې د دنیا سره نه دی د دې تعلق د آخرت سره هم دی. نو اولئک هم المفلحون او دغه کسان چې په دې کې دا خوینه موجود دي نو دی کامیاب دي. دا اولئک پکې بیا مکرر نو د دې تکرار مطلب دا دی چې دوه مستقل نتیجې دي دوه مستقل نتیجې دا داسې عمل چې د دې عمل یو زبردست یو نتیجه نه ده عمل یو دی کردار یو دی خو نتیجې دوه دي. بنیادی طور باندې خدا د الله تعالی د رضا د پاره دا کارونه دي نو چې الله تعالی د چا ناراضي نو بیا په دغه د دنیا ژوند هم د هدایت مطابق او د سړیتوب او د انسانیت به معاشره به او آخرت به برابر نو دا دواړه مستقل نتیجې به الله تعالی هدایت خطا مخکې زده کړی چې څه ته وایي ربهم رب لفظ دې مې زده کړی المفلحون فلاح څه ته وایي فلاح اصل کې فلاح په عربی ژبه کې په دوو معنو راځي. فلح شق تم وایي چول او جدا کول
او فلاح بقا ته وایي. بقا نو فلاح دو معنی شو. فلاح زمیدار ته وایي. فلاح چا ته وایي؟ زمیدار ته. ولې؟ ځکه چې زمیدار چې دی دا څه کوي؟ دا ځمکه کې یوه کوي که نه، دا ځمکه څه کوي؟ اړوي. نو دا یوه کول او یوه او دا مالا او دا رمبی او دا ګوډ او دا چاري او دا بیلچې او دا کودالۍ دا د څه دپاره دي؟ نو هم د ځمکې د راکنلو دپاره دي. نو ده ته په دې معنا باندې فلاح وایي چې دی دا ځمکه راکني. او ځمکه د څه دپاره راکني؟ نو ځمکه په کنلو کې مطلب نه دی، خو تخم پکې اچوي چې څه مېله چې ځمکه ونه کني نو بیا به دغه څنګه کوي؟ بیا پکې تخم نه راغلی، د ځمکې په سر چې تخم واچوي خو نه کېږي. نو مطلب دا دی چې دیم هغه څیز دپاره چې کوم شی دی نتیجه حاصلول غواړي، یو مقصد حاصلول غواړي، هغه مقصد دا دی چې دا کومې دانې چې ما سره دي دا ډېرې شي. نو د دې دانو د ډېرولو دپاره، د دې د بقا دپاره، د دې نه د زیاتو دانو د حاصلولو دپاره دی دا ځمکه اصلي مقصد یو بل شی دی. نو چې دې ځمکه څومره ډېره وکني نو امره به فصل ډېر والي. جتنا حل اتنا پھل، پر دې دیوالونه هم لیکلي. څومره د جوړه یوه وکړه نو امره به میوه ډېره یعنې دانې به ډېرې کړي. ځان به ښه ستړی کړې نو بیا به فصل به ښه چې کرې نو ځمکه به ښه واړی. نو بیا مطلب شو چې مقصد حاصل، مقصد به حاصلېږي. دغه مقصد د حاصلولو دپاره دا کار تا شروع ته خو لګې دا ځمکه شلې اړی، خو سړی په دې پوهېږي چې دا د څه دپاره اړی. دا د هغې ورځې خبره دی په ذهن کې ده چې بیا به غوبل راځي او زه به غنم غوبل کوم او وږي به ټکوم ریبم. نو فلاح دارنګې فلاح چې دی بقا ته هم ویلی کېږي. د فلاح معنا بقام ده، پاتې کېدل، ډېر وخته پورې پاتې کېدل. د انسان دا خواهش چې یاره زه د ډېر وخته پورې پاتې، خدای دې وایي عمر ډېر کا. چې چا ته کنزل کوي خیرې کوي وایي خدای دې تنکۍ نه حل که. دا د ښځو خیرې دي، تنکۍ دې خدای نه حل کوي په دې ځمکه کې که نه. ځواني مرګ دې که خدای وایي ځواني مرګ، نو دا خیرې دي، دا مه کوه. کافرو ته یې کوه، مسلمان ته یې مه کوه. خیر په خیرو به وروستو باس راځي. دا ښځې چې کومې خیرې کوي بیا په دې روژه کې خو بیا ډېرې کوي، هلته کې پیکوړې او روژه ماتې او دا هر څه، او سړی چې پکې لا نسوار هم کوي هغه هم قاري. نو لویه مسله ډېره ګرانه. نو به دا کله کاسې ته خیرې او کله یو شي ته خیرې، نو دا خیرې به ګورې بیا یهودیانو له ځي. دا به چا له ځي؟ دا به ته زه به ثبوت کې پیش کړم چې څوک بددعایي چاته وکړي او هغه د هغه بددعایه اهل نه وي. لکه ماشوم دی هغه جاري او دی ورته وایي چې خدای دې داسې کړه، روژه ماتې ټیم دی ته خوله دې وازه نیولې ده چې ته دې خوله غلې نه کړه. نو هغه خیرې چې ماشوم ته وکړي او کاسې ته وکړي اور نه بلېږي، کله لرګي لامدوي، کله بل څه چلي. نو دا ورته خیرې، نو خیرې کوي، نو دا خیرې به چا له ځي؟ نو دا به یهودیانو له ځي. دا به ځي او د نیتنیاهو په سر به ور پرېوځي، د هغه په کپرې به ور پرېوځي. د دې طرف نه به سمداسې برمار به جوړي، زبردست ډاک به روانې ده د اسرائیلو ته په دې روژه کې. نو بهرحال دا نو لوی عمر چې دی دا د دعا ده. اطال الله بقاءک، پخوا به وي اطال الله بقاء الامیر، الله دې امیر صاحب ډېره موده ژوندی لري. نو دا به ورته دعا کوله. نو دا مطلب شو. نو بقا دا د چا معنا ده؟ د فلاح. یو شعر پکې د لبید شعر پکې امام ابن جوزی نقل کړی دی: نحل بلادا كلها حل قبلنا، نحل بلادا كلها حل قبلنا ونرجو الفلاح بعد عاد وحمير. وی نحل بلادا مونږ چې په کومو وطنونو په کومو ځمکو علاقو کلو کې اوسېږو، كلها حل قبلنا، په دې کې زمونه پخوا خلک اوسېدلي دي، په دې ټولو کې زمونږ نه مخکې خلک اوسېدلي دي او هغه اوس نشته. او ونرجو الفلاح بعد عاد وحمير، او مونږ تمه ساتو د بقا پس د هغې نه چې عادیان او حمیریان څه شوي دي، هغه هلاک شوي دي.
او مونږ لګیایو د هغې په کلي کې اوسېږو او بیا هم لا زمونږ دا امید دی چې مونږ به همیشه څه یو باقي پاتې یو. نو مرګ خو به راځي خو مونږ پکې مرګ ته فکر نه کوو. یو سیده ساده کله کله دا سیده ساده خلک هم ډېرې مزېدارې غوندې خبرې وکړي. مخکې ورځو کې مې یو کتاب کتو مردان کې هسې د علمي غوندې لطایف پکې. نو زه دا علمي لطایف هم ګورم دا د هر چا ځان له مزاج دی. نو بس نو په هغې کې یو سړی په کشتۍ کې روان دی نو د هغه کشتۍ والا نه تپوس کوي ماڼکي نه تپوس په سمندر کې. نو کشتۍ والا ته وایي چې ستا نیکه په څه کې مړو؟ وایي په دریاب کې ډوب شوی و کشتۍ چلوله. وایي پلار دې په څه کې مړو؟ وایي هغه هم کشتۍ چلوله په دریاب کې ډوب شوی و. وایي خدای دې تا خوار نه کړي ته بیا هم کشتۍ چلی یارېږې نه چې ته به پکې ډوب شي. نو هغه غلی شو. نو بیا د ده نه تپوس وکړو وایي ته په کوم کور کې اوسېږې؟ نو هغه ستا د پلار نیکه کور ووایه. وایي ستا نیکه څه شو؟ وایي مړ دی. وایي کوم ځای مړ دی؟ په هغه کور کې مړ دی. وایي ستا پلار؟ وایي هغه هم په هغه کور کې مړ دی. وایي ته اوس په کوم کور کې اوسېږې؟ وایي په هغه کور کې. وایي ته یارېږې نه چې په هغې کې اوسېږې چې پلار دې هم پکې مړ دی او نیکه دې هم پکې مړ دی؟ څنګه په ښه طریقه باندې پوه کړو چې زما پلار نیکه په کشتۍ کې به د سمندر کې مړو ته ما ته وایه چې دې نه ولې نه یارېږې؟ نو ستا پلار نیکه خو په کور کې مړو ته د هغه کور نه تښته نو بس بیا به ټول ځنګل ته تښتو. یو به دې خوا تښتي او بل به دې خوا تښتي د مرګ نه به تښتو. نو دا راته د سادهتوب کار ښکاري او هغه راته د سادهتوب کار نه ښکاري راته هوښیارتوب ښکاري. ونرجو الفلاح بعد عاد وحمیر. عادیان هم په دې ځمکه اوسېدلي و هغه نشته. حمیر والا هم په دې ځمکه اوسېدلي و هغه نشته. او ته پکې ناستې ته وایې چې خیر دا زما ده او زه به پکې ټول عمر اوسېږم. نو ونرجو الفلاح معنا څه؟ ونرجو البقاء. نو دلته قرآن دا د فلاح لفظ وي چې همیشه ژوند همیشه باقی پاتې کېدونکی ژوند هغه په دې دنیا کې نه میلاویږي هغه په دې صفتونو میلاویږي. دا قیمت دی. دا چې کوم اوصاف مخکې ذکر شو ایمان بالله او بالیوم الاخر دا د تقوا دا صفات په ځان کې پیدا کول د دې صفاتو په نتیجه کې سړي ته بقا میلاویږي. بقا او هغه بقا ته چې کامیابی فلاح ویلې موږ د فلاح معنا په کامیابی کوو. نو کامیابی یعنی کار موندل. هلکه وایي کار مې ځان له پیدا کړ کار مې وموندو. یاره جي عربو ته تللی څه کار نه جي کار مې وموندو چې کار مې وموندو نو خوشحاله شي. وایي ځکه خیري تنخواه سټارټ شوه تنخواه وایسته. نو کامیابی ترجمه مونږ کوو فلاح. نو کار هغه چا بیا موندو بقا هغه چا ته میلاو شوه کامیابی هغه چا ته میلاو شوه چې په چا کې دا صحیح دا صفات. نو بد دی به همیشه ژوندی چې همیشه ژوندی او په همیشه ژوند کې چې څه خوشحالی دي دا به وله ورکوي. نو جنت کې خو بیا مرګ نشته. نو دا مفهوم شو اولئک هم المفلحون. او دا کسان چې دي عمدي کامیاب دي دی اخروي نتیجه شوه. اوس د دې کامیابو په مقابله کې یو بله ډله خو ته فاتحه کې ویلي دواړه پهلوګان به ذکر کول غواړي. نو دلته بیا دوه د کامیابو خلکو تذکره خو وشوه. نو اوس به د هر سړي په خوله کې اوبه راځي چې بس زه کامیاب یم. بس که خیري کامیاب یو که بس موږ هم جنت ته ځو. هر څوک به جنت ته ځي. داسې لا څوک ته جنت ته به نه تیار. نو جنت ته خو هر څوک تیار. نو الله تعالی وی نه دی بل طرف ته پکم سوچ کاوه. یو بل شی هم شته. ان الذين كفروا بشکا کسان یقینا کسان چې کافران دي انکار کړي د توحید نه د پیغمبر نه د قرآن نه سواء علیهم برابر دی پدی باندې انذرتهم ام لم تنذرهم ستا يرول دی لا ستا نه يرول دی لرا لا يؤمنون دی ایمان نراوړي ولی نراوړي. ختم الله على قلوبهم مهر لګو الله تعالی د دې په دې زړونو باندې وعلى سمعهم او د دې په دې غوګونو وعلى ابصارهم غشاوه او د دې په دې سترګو باندې پردې دي سترګې پردې دي. ولهم عذاب عظیم او دې لپاره ډېر لوی عذاب دی آخرت کې. دنیا کې به کله یې کله به نه خو آخرت کې عذاب یقیني دی. اعاذنا الله من ذلک. نو د ایمان نه بعد اوس د کفر خبره. ان الذين كفروا کفر څه ته وایي؟ نو کفر خو ناشکری تم وایي او کفر پټولو تم وایي او کفر انکار تم وایي. درې واړه معنی دي. کفر ناشکری ته وایي. لکه حدیث کې چې دا راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یا معشر النساء اے خزو
زنانو تصدقنا خیراتونه کوي یو کمزوری در پکیلا او داغه کمزوری جبیره او پټه دادا چې په مخه خیراتونه کوي فإني رأيت أكثركن أهل النار ځکه ما په دوزخ کې ډېر لیدلې نو چاته پوښتنه کو چې ولی موږ په دوزخ کې ډېر یو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې تکفرنا تاسو کفر کوئ یا رسول الله موږ کفر نه کوو مسلمانان یو موږ روجیم نیسو منځونه هم کوو او تلاوتونه هم کوو او ایمان هم راوړی الله منو رسول منو قرآن منو دا کافر خو نه یو ویننا تکفرنا العشیره د خاوند ناشکري کوئ ځکه چې خاوند ټول عمر تعالی هر څه راوړي خو چې یو ځل سره نه وړي نو بس یو ځل چې ته خفه شي نو بیا ورته وایې چې ما رأیت منک خیرا قط ستا د لاسه خو مې چې ته ښه ورځ ونه لیده ستا د لاسه خو مې ښه ورځ ونه لیده نو غریب ټول عمر د لار نو بس په یو خبره باندې هر څه دړې وړې کوي څومره نیکې څومره منډې څومره ستا د عزت خیال ستا د لوپټې د تحفظ خیال څومره ستا د خوشحالولو دپاره لګیا دی په ځان باندې شپه ورځ نه پېژني یخني ګرمي نه پېژني سفر یې کوي مشکلات برداشت کوي او بیا چې تا معمولي غوندې څه خبره ایله راله بس په هغه یوه خبره هر څه له ګړز ورکړي دا ښه ده چې د طلاقو اختیار یې تاله نه دی درکړی که نه چې چکني نه وی راوړي نو په دروازه کې به یې کتلي وی چې چکني پکې نشته وی به چې طلاق یې ځه دروازې نه بهر ته وځي دا ښه ده چې دا اختیار یې تاله نه دی درکړی حاجي او هغه شی به پکې ګوري چې کوم شی پکې تا نه راوړی قدرتي داسې چلي نو چې تاسو راوړي یا پکې نه خو چې تا پکې کوم شی تا نه هېر شوی دی هغه پکې ګوري وی خو پکې نشته چې کوم پکې نه وي دغه پکې نشته یا به سیخو یا به پیازي یا به چکني او یا به دڼیاي یا به ټماټري یا به اچاري دا د دې داسې څیزونه ډېر خوښي نو چې داسې څیزونه یې خوښي نو ته چې هغه د زرګونو څه شی راوړې نو هغه وایي دا خو داسې هم راوړه که نه خو دغه خو پکې راته ما ویلي و که نه نو وایي دا ما رأیت منک خیرا قط ستا د لاسه خو مې چېرته ښه ورځ ونه لید نو ښې ورځې به دې ډېرې لیدلې خو دا نو وایي دا کار مه کوه پوه شي په خبره باندې نو دې ته وایي کفر نو کفر نه مراد دلته څه دی ناشکري هغه ستا خدمت کوي او ته ناشکري کوي نو دا خو به نه دي په کار ټولې بیا نه کوي خو که نه څه بیا پکې داسې کوي نو چې کوي نو بیا علاج دا دی چې خیراتونه کوئ صدقې ورکوئ چې د هغې هغه کمی په دې پوره شي نو څه کمی خو خامخا وي او که تا ته یې ووایي چې نه دي دې راوړي بیا زه هیر شو رانه ده جي خیر دی بیا به راوړم که جي دې ورته ووایي نو څه چلو شو تاسو دې ورته ووایي نو په دې هم څه غلطي نشته پوهېږې په خبره باندې سلام هم نه کوي په کور کې وایي دم سلام بس وکړي یاره وایي خوله مې ورته ډېره جوړه کړه خو خوند یې نه کېږي لکه دا ولې وایي ډېره مې دا خوله جوړه کړه چې السلام علیکم ومه خو نه شم بیا نو ته د پیغمبر نه غټ غیرتي چې نبي علیه السلام السلام علیکم وي حاجي تاسو وایه سلام که په کور کې نه وایه پروس کلمه وي تاسو وایه که نه وایه نو هغه یو کشر هلک و هغه لاس اوچت کړو مې ستا خو څه شته نه نو ته څه وایې او چې د چا شوکي نه به وایي نو سلام په کور کې به اچوئ ښه پوهېږې السلام علیکم دروازې نه نوځئ نه وایي السلام علیکم په دې کې څه خبره ده او فرض که د دې نه علاوه که خبره دې ورته وکړه وایي یاره جي تاسو چې لږ غونې څه ښه شی پوښ کړو وایي یاره جي تاسو خو زبردسته ترکه یاره دا چای خو نن چې مې وڅښله که نه بلکل د مازدیګره پورې مې د خولې خوند بلکل زبردسته برابر داسې زبردسته چای نو خوشحاله به شي وایي تاسو په حق داسې چې تا په حق وایي ښه ګوره تاسو هم راته وایي ګوره موسی علیه السلام خپل اهل ته نه ویلې چې امکثو اذ قال لأهلهم امکثو انی آنست نارا لعلی آتیکم لعلکم تسطلون تاسو دلته انتظار وکئ زه ځم تاسو له اور راوړم خبر به راوړم لمبه به راوړم حاجي او لعلکم تسطلون تاسو به ورته تاوده شئ نو که دا خبره ته وکړې نو تا نه به څه کم شي که د کور د خلکو نه د عزت او د احترام هغې له هم پکار ده چې حاجي هغه هم د احترام خبره کوي حاجي ته ورته یې چیم پخ کړي هغه وایي او جي پخ کړی نو چې جي ته ووایي ښه په خوند نه ته وایي نو څه جل به وشي څه کمی خو به را نه شي چې وایي چې او پخ کړی مې د ممره راوړم یې دله نو دې په دی چې وایي چې جي پخ کړی بلکل جي تیار بس تاسو لږ انتظار وکړئ دا درال
جلب وشي. نو دا باهمي دا کور خو یو حکمرانی دا یو بادشاہی دا پوهیږي په خبره. قرآن وی لیسکن الیها لتسکنو الیها، سکون پکې ملاویږي. چې سکون پکې ملاویږي نو بد هغه د پاره خوشحالي ده. چې سکون نه ملاویږي نو پکاره چې سکون ملاو شي. سکون اسباب لټول پکار دی بیا. نو دا یو بنیادی خبره شوه. نو تکفر نه کې دا خو ضمني خبره رااله، ضمني خبره. دویم کفر چې دی هغه څه ته ویل کېږي؟ تغطیه، پټول. پټول لکه شپې ته کافر وای. کافر معنا شپه، کافر لیل تم وای. خبره باندې پوه نه شو. وریځ تم کافر وای. کافرن سحاب تم وای. وریځ ته ولې کافر وای؟ ځکه چې د اسمان او ستوري پټي، وریځ د سپوږمۍ پټي، نو په دې وجه ته کافر. دارنګې د شپې تم کافر وای. کافر په معنا د لیل. او زمیدار تم کله کله کافر وای، خو په پښتو کې وته نه وای. اصل نه په پښتو کې سړی ته وای چې ته کافر یې یا ښکری به، په عربی کې وته وای. اوس خو کفر اصطلاحي ټی او دا ټرمینالوجي دا خو اصطلاحي لفظ دی، خو زه خو د لغت خبره کوم. په خبره باندې ته پوه نه شوې. نو په لغت کې اعجب الکفار نباته قرآن کې شته کنه؟ کمثل غیث اعجب الکفار نباته، لکه باران چې پاغه شینکی وشي نو اعجب الکفار، کافران پس شي خوشاله شي. نو څه معنا ده؟ زمیدار. نو دا اصل نه چې ته زمیدار ته اوس کافر وي، خدا د لغت په لحاظ سره ویل کېږي. دارنګه کفر چې ده اغا انکار ته وي، لکه ان الذين كفروا. ولدا کفر په مقابله د ایمان کې ده، او ایمان څه ته وي؟ اقرار ته وي، اعتراف ته وي. نو د ایمان په مقابله کې چې کوم کفر دی نو هغه څه ته وي؟ انکار ته وي. نو کافر ته په دې معنی هم کافر وي چې دی ناشکرم دی او دی د الله تعالی نعمتونه پټوي او دی انکار هم کوي. دا درې واړه خبرې په دې کافر کې څه دي؟ موجود دي. ان الذين كفروا. بیا دې آیت کې چې کوم خبره ده نو هغه دا ده چې کافرانو کې څه خلق داسې دي چې هغې ته یرول او نه یرول دواړه څه دي؟ برابر. دا الذین هو موصول دی. نو الف لام نه تعبیر په الذین سره کیږي کنه. الف لام اسمی وي دغه ته وایي کنه چې په اسم فاعل اسم مفعول داخليږي او تعبیر دی په الذی او په التی سره کیږي. نو دا الذی دا اسم موصولم په څلور قسمتای ذکر کړی، بلکې دا اول جزین او زائد او لازم او عوضی او غیر عوضی او څه شی او څه شی او د قصه د په کلماتو کې د راځي. نو پاغه کې چې بیا عهدی او بیا څه استغراقی او جنسی او دا عادي ذهنی او عادي خارجي. نو څنګه چې هغه الف لام موصولیو کې دا تقسیم دی، دارنګه په دې موصولاتو کې هم دا تقسیم دی. یعنی دا الذین موصول له او کفروا صله ده. نو دا موصول او صله په دې کې هم دا استغراق او عهد موجود دی. دا ځکه په کې دا موجود دی چې الذین کفروا که چرته کې ردینه مراد عام کافر شي. نو ان الذين كفروا معنا چې کوم خلق کافر دي نو پاغي باندې خبر اثر نه کوي. کته یاره او کته نه یاره د ایمان نه راوړي. نو ټول کافر خدا شي نه دي، بلکې ډېر شي کافر خو ایمان راوړي. د نبی له سلام په زمانه کې د څومره مؤمنانو نو دا د اول ورځې نه مؤمنان نو کنه، خو بیا ورو یو مسلمان دي ډېر شو. هم دا دغه په خواني خلکو چې په خوا کافر وو کا الذين كفروا به ایمان راوړ. نو دې باندې خو ارسله پوي دی چې هر کافر خدل ته نه یادای. اوس د دې معنا دا چې خاص کافران به نو سوق دي نو هغه الله تعالی ته معلومي، مونږ ته نه دي معلوم. مونږ د هیڅ مبارک دا نشو ویلې او دا علم الله تعالی مونږ نه دی راکړی چې د فلان کی مبارک دا فیصله د الله تعالی دا چې دا ازلی بدبخت دی او د سره ایمان نه راوړي. دا د فرعون مبارک موسی علیه السلام ته نو ویل نو ماته به چا مبارک وي. کله فرعون مبارک موسی علیه السلام ته ویلی وي نو به موسی علیه السلام ته ویل د فرعون خو لاړو زمو ځکه دا غازلی بدبخت دی د ایمان نه راوړي. لیکن 40 سال موسی علیه السلام د فرعون دربار ته او هغه ته به حق خبره کوله او نه فرعون ته دا پته و چې دا غازلی بدبخت یم او نه موسی علیه السلام ته دا پته و چې دا غازلی بدبخت.
نو هغه موسی علیه السلام ته څه نه وی چې تا ته خپته ده چې نه منم نو ولې راته وی او موسی علیه السلام هم نه وی یاره نه مني نو څه وته وی نه نه مني سبا به ومني یو کافر نه مني سبا ومني نو ته د دعوت او د بیان او د قران دا بجاری ساتي پته ولګیږي چې دې کې څه اوس خاص خلک شوق دي نو د مرګ نه بعد مونږ ته پته ولګیږي چې لکه د ابو لهب مرګ په څه وشو په کفر د ابو جهل مرګ په څه وشو په کفر د عتبه مرګ په څه وشو خاتمه په کفر وشو د امیه خاتمه په کفر وشو پته ولګیږي چې هغه کې پکې دادا کسان پکې شامل وو د عتبه پکې وو مونږ ته پته نه و اله پته ولګیږي چې چلو شو چې دې مړ شو په کفر باندې ور ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته طالب بخنه غواړم خو د بخنه د غوښتو مطلب دا و چې تلا ژوندې نو چرته توفیق د ایمان میلاو شي نو مؤمن لپاره خو بخنه غوښتل دي وعده وسره کړو فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه چې کله ته دا پر ډاګه شو چې دا خدای الله تعالی دشمن دی نو بیا ته بیزار شو دا کله پته ولګیدا چې کله په کفر مړ شو چې په کله په کفر باندې شو مړ شو نو پته ولګیدا چې اوهو دا خو هغه ځلی بدبخت و چې ژوند دی خو چې کې دې چې نن نه مني سبب ومني دا امکانو خو چې مړ شو په کفر باندې نه پته ولګیدا چې اوهو دا خو عدو لله دا خو د خدای دشمنو او دشمن خو اسم د کفر په وجه و خدا د هغه دشمنو چې هغه ځلی بدبخت چې ایمان یې په نصیب کې نه و دا په الذين كفروا کې شامل نو اولنې خبره خدا دا چې دا دینه مراد هر قسم کافر نه دی دینه مراد څه کافران دي خو هغه نه تا ته معلوم دی او نه ما ته معلوم دی بلکې دا څه پته لګي چې په مسلمانانو کې دا شی په حدیث کې دا نه راغلی چې یو انسان به عمل کوي عمل د جنتیانو حتی کې د جنت په منځ کې به یو لویش مقدار پاتې شي خلک به وي دا جنتی دی او دا هغه یو لویش ان د به دومره عمر پاتې شي دومره لغونه مزل به ته پاتې دا موږ مزل کوو کنه نو یو مزل به ته پاتې شي او دا به یو کارو کې او هغه به شي د جهنم ته اعاذنا الله من ذلك او یو سره به عمل کوي عمل د جهنميانو او یو لویش به پاتې شي او په دې کې به سبقت تقدیر به پرامخه ته شي او هغه به یو کار د نیکیو کې شي د جنت ته لاړ شي خدای دې دا معنا نه ده چې تبا د کافر په کفر تنقید نه کوي د کافر هغه کفر ته به کفر نه وایي ځکه چې کې دې شي دې بیا جنت ته لاړ شي ما ته څه پته جنت ته یو کنه دې خدا کار د کفر دی زه به غلطه وایم نو دا یو خبره زین کې کینول غواړي دینه مراد بعضی هغه کسان دي چې د الله تعالی په علم کې دا خبره چې د دې مرګ په کفر باندې نو دا غي مبارک دا ویلي اوس مونږ ته د خبره ده انا کوم جته چې رسې خسان دي چې په هغه اثر نه کوي اوس مونږ ته دې څه فائدہ ده په دې سوچ کو چې مونږ ته د دې خبره کول څه فائدہ ده چې څه کسان دا شتره چې دا غي تیارول او نه يرول برابر دي او هغه ایمان نه راوړي دا غي مرګ په کفر باندې نو زمونږ د لپاره بری کې څه خبره ده نو زمونږ د لپاره بری کې دوه خبره یو خبره دا چې مونږ ته معلوم نه دي نو مونږ به دا نه وایو چې لکه هغه دی کدا بل خو مونږ به کار کوو لګیا بل مونږ خپل کار نه واپس کی ځکه چې مونږ ته دا نشته پته چې دا دی او کنه دی او هغه کې وجد سواء علیهم دا يرول او نه يرول دا غیره برابر دي ستاره پر نه دي سواء علیکم نه دی ویل البته بل ځکه کې سواء علیکم ادعمتموهم ام انتم صامتون ویل والته بل خبره هغه معنا دا چې ته د دنه ډیره تمه مکو ته د خپل کار نه تمه ساته او امید ساته او د دنه ډیر مپته مکیږي د منی نه خو تم بی اطمینان کېږه ما به حوصله کېږه هم خو دومره خبره چې د دې نتیجې ته پوسټ مکو دا نتیجې سره کار ملره سواء علیکم التدا مطلب چې ته د نتیجې سره کار ملره دا کار ستانه دی چې منی کنه منی اجر بتا ته ملاویږي او سواء علیکم ادعوتموهم ام انتم صامتون هغه نه منی خداغه د نه منلو خبره ستاسو سره تعلق نه ساتي او نور څه دا هغه برست راضی بیا دغه توجیهات خود دلته دا خبره تا وکړه چې سواء علیهم دی ایمان دراوړي ته خو دعوت کار لګیا وس یو وجه خدا شو دویمه وجه دا ښکاری چې ته د نور خلکو غم پرې دا ته دا سوچو چې دې خلکو کې چې دا هدایت کار نه کوي او دا انذار پکې کار نه کوي نو دا ولې نه کوي
دا ذکر نه کوي چې په دې کې څه بنیادی غلطۍ دي. نو تا ته او ما ته د دې خبرې د تذکرې مطلب دا دی چې ته چېرته کې په ځان کې هغه غلطۍ را پیدا نه کړې، د نورو خلکو غم پرېږده، چېرته ته نه یې هغه سړی ته نه یې چېرته کې چې په هغه باندې انذار او نه انذار دواړه څه دي برابر دي. نو ته د ځان نه هغه کمزورۍ وباسه، هغه غلطۍ د ځان نه وباسه، هغه خویونه په ځان کې مه را پیدا کوه چې د هغې خویونو په نتیجه کې په سړي باندې انذار او عدم انذار برابر یي او اثر پرې نه کوي. د نورو خلکو غم رستو دی. قو انفسکم و اهلیکم نارا، ځان د دوزخ نه بچ کړه، خپل بچي د دوزخ نه بچ کړه. نو دا یې دویمه فایده شوه. او دریمه فایده خو ښکاره ده چې د الله تعالی فیصلې دي، اختیارات زما په لاس کې هم نه دي او ستا په لاس کې هم نه دي. لیس لک من الامر شیء، د پیغمبر هم اختیار نه دی، زما هم اختیار نه دی، د ټولې دنیا د انسانانو اختیار نشته، اختیارات د الله تعالی دي. بس د هغه خوښه ده چاته هدایت کوي او د هغه خوښه ده چاته هدایت نه کوي. دا خبره باندې په صحیح معنو کې زم نه پوهېږم او ته پې هم نه پوهېږي، هېڅوک پې نه پوهېږي، بس په دې الله تعالی پوهېږي، دا د الله تعالی کارونه دي. اما شومان یو متل وي زما هغه بچي مې یو ځل داسې دا واړه چې خبرې زده کړي که نه، نو بیا نو کور ته راغلم، ما ته وایي چې ابو یو خبره راته کوم. ما یې واله څه نوې خبره مې وي زده کړې ده. وایم څه؟ وایي ګوره د خدای په کارونو کې او د بجلۍ په تارونو کې به کار نه لرئ. د خدای په کارونو کې او د بجلۍ په تارونو کې به ګوتې نه وي. نو ستاسو کار دی چې د خدای په کارونو کې ګوتې وي. ته خو مخکې د بجلۍ په تارونو کې ګوتې ووهه چې پته راته ولګي. نو د بجلۍ تارونه خو ډېر معمولي شی دی. نو د خدای په کارونو کې ګوتې مه وه، خپل غم کوه. ما یو دوست و نو پوهېږې په خبره، دوست به ورته ووایو، سړی و په کلي کې په خواوشا کې اوسېده. نو یو ځل چېرته ما ته وایي چې زه خدای ولې پیدا کولم. نو ما ورته وایي چې زما نو خو یم تپوس نه و کړی، زه ذمهوار هم نه یم، خو اوس خو یې پیدا کړی، نو اوس خیال کوه چې جهنم ته لاړ نه شي. وایي نه نه، نو ما خو ورته نه ویلې چې زه پیدا. نو ما سره خو د یو علاج شته. وایي څه؟ ما چې اوس د لاس خپلونه دې اوچت کړم او د بلامبر د دې پول نه دې ښکته دې سیند ته ور واچوم. ما سره دغه اختیار دی نو، او یا ځان نه مرۍ نه ونیسه، بلې څه علاج دی؟ او چې ځان نه چې خدای پاک مخې له ورشي بیا به دې تپوس وکړي. وایي بله طریقې نشته. مې نه بلې نشته، دغه ده نو. نو چې اوس نه خلاصېږې نو بله څه لار ده؟ ستا لپاره چې کومه طریقه ده هغه دا ده. ستا د دې سره څه کار دی چې زه یې ولې پیدا کولم او دا فلانکې؟ یاره چې دا فلانکې شی ولې پیدا کوم؟ دې بعضې علماو ډېر ښایسته مثالونه ورکړي. ډېر څیزونه موږ ته داسې ښکاري چې دا شی دا څنګه، یاره چې مار دی، دا یې پیدا کړی دی، لړم ګمراهي پیدا کړې ده، دا شیطان یې پیدا کړی دی، دا څومره د شیطان نه غټ، شیطان خو د لړم نه هم ډېر ناکاره دی. حاجي دغه د ما د خپل بچی چې ته ما کوم دا ډېر ماشوم ایله ایله خبرې کولې. نو ما سره داسې پروت نو ما ته وایي چې سیده راپاس. ما ته وایي چې ابوی ورته پوښتنه کوم. ما وایي دا شیطان خدای ولې پیدا کړی؟ نو ما ورته دا د الله تعالی خوښه ده، بس پیدا یې کړو، زمونږ امتحان کوي. وایي نه که نه، چې هغه ورته وایي د قیامت په ورځ پورې ما ژوندی پیدا کړه. دا نو ما زما پکې څه کار شو او ستا پکې څه کار شو، خو بس خدای پاک وکړو چې په چل چل کې مو. وایي نه که نه، خو موږ له کار کتلی دی که نه، داسې وټو. وایي نه که نه، خو موږ له کار کتلی دی که نه، خو موږ ته ناکاره خبرې کوي که نه. نو چې دا خدای پاک ورته ویلې وی چې ته مړ شه، مړ کړی وی نو داسې پورې به نه وې. ما دا خو الله تعالی ازمیښت کوي په خلکو باندې چې ښه لار مومي نو بیا به دله انعام در کومه، چې دا بدې نه وی نو ښې به د کوم ځای نه وی. داسې ورو ورو مې پوهیو که نه چې دا تیاره نه وی نو ورځ به څنګه وی. د ورځې قدر خو موږ ځکه پېژنو چې تیاره م لیدلې ده. نو دا چلونه دا ولې پیدا کړي؟ نو ماشوم خو خیر دی که دا سوال وکړي، خو لوی سړی کله کله دا سوال دا فلانکې شی ولې پیدا کړی؟ د دې سوال د ټولو نه بنیادي غلطي صحیح مونږ د تقدیره مسلې د راځي، خو زه د تمهیدات کړم. دا ټول تمهیدات به ذهن کې یاد ساتي. نو هغه خبره بنیادي دا وي چې دی یو شی د خپل هغه ماحول نه ورته وی یا د هغه خپل خواوشان یې لرې کړي. تاسو په مسله باندې پوه نه شوئ. مطلب دا دی چې یو شی چې د بل شي سره تړلی نو د هغې یو حیثیت وي، خو چې د هغه ځای نه جدا کړي او بیا تپوس وکړي نو بیا بل شانتې خبره. په صفا پښتو کې راته ویم یو مولانا شبیر احمد عثماني په مسلې تقدیر یو کتاب لیکلی، پای کې هغه یو مثال پیش کړی دی. غالبا د مولانا محمد قاسم نانوتوي نه هغه مثال اخیستی دی یا د بل چا نه اخیستی دی، خو هغې کې به زه لږه غوندې اضافه وکړم. دا یخته چې کوم دي که نه، یخته دا یخته د زنانو یخته
نو دا چې د دیوال په سوړه کې سړی ویني نو ښه لګي که بد لګي چې هسې په دې لاره روانې او چېرته شړغونه دیوال او د هغې پرې سوړه کې دا یخته پرتې نو په سړي ښه لګي که بد لګي یا دا چې تا ته ډوډۍ پرته او مخامخ په دیوال کې راته دا یختم پراته او یا د دسترخوان سره خوا کې راته پراته نو ښه لګي که بد لګي په چا ښه لګي تاسو لاس اوچت کړئ ښه لګي خو دغه یخته چې په هغه خپل اصل ځای باندې پراته نو بیا په چا بد لګي هغه لاس اوچت کړئ دا چل دی نو همدغه یخته دی یو ځای دی چې هغه د هر چا باندې د ټولو نه خواږه لګي او د ټولو نه پې ښه لګي پوهېږې په خبره باندې او څومره صفتونه کوي نو دا شاعران چې راجمع کوي نو دنیا ورانېدو ته لاړه او د زلفو صفت ختم نه شو لکه د خدای او رسول صفت کوه بس دی د دې شي نه نور قلار شو د دې دومره صفتونه وشو چې بس دی نور پې حج لیکن لګیا دي د اوسه پورې لګیا دي خو دغه شی چې دغه خپل اصل ځای نه تا بدل کړو لږه قینچي ورته دغه که ونیسه دا چې په دې سوړو کې پراته دي ولې دا په دغه ځای مخکې نه و یا لکه په دې دیوالونو کې چې پراته دي دا په دغه ځای کې مخکې نه و نو چې ستا نه څوک تپوس وکړي چې دا ښه شی دی که خراب شی دی نو څوک دي چې هغه به ورته ښه شی ووایي هر څوک وایي په دې دیوالونو کې چې پراته دي دا بد دي دا بد لګي دا لرې که د مخې نه مړه الټۍ راله راځي بد را باندې لګي دا چا دا کار کړی دی دا ګوره دا خلک د چا مخې نه راوړي که دا چېرته لرې پټ کړي چېرته خښوي او چېرته لرې غورځوي چېرته بدي ښکاري وایي په دې خلک لیکن بل طرف ته چې په دې خپل ځای باندې پراته نو بیا څنګه لګي بیا د ټولو نه ډېر زیات ښایسته لګي نو پته ولګېده چې د یو شیز په باره کې د سوال کولو طریقه دا نه ده چې هغه شی د خپل اصل محمل نه او د هغه خپل اصل مرکز نه جدا کړي د هغه خپل اصل ځای نه جدا کړي او بیا د هغه په باره کې سوال کوې دا خو ته د اول پر سوال کې دوکه کوې په سوال کې دوکه مه کوه دا خبره وکړه چې دا شی چې په اصل کې کوم ځای کې و او د کوم ځای لپاره دا پیدا دی نو هغه خپل خوا و شا سره به بالکل د هغه خپل اصل مشینرۍ سره د هغه خپل اصل باقي مرګرو سره د هغه باقي اجزاو سره به دا یو ځای کښې نه بیا د هغې نه بعد سوال وکړه نو ووایه چې دا شی صحیح دی که خطا دی غلطي په سوال کې دا را پیدا کېږي چې سړی د یو څیز په باره کې تپوس کوي نو هغه د هغه باقي ټولو څیزونه راجوده او دا غلطي په دې مسلمانانو کې په هر یو څیز کې ده مثلا مونږ د مونځ صفت کوو خو د مونځ په باره کې چې کوم کمالات مونږ ته قرآن بیانوي حدیث بیانوي مونږ د مونځ هغه کمالات یوازې د مونځ نه په هغه ځای کې غواړو چې دا مونځ مونږ د باقي اسلام نه را شو کولی دی خو قرآن وایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر مونځ د بې حیایۍ نه خلک بندوي نو مونږ صرف مونځ کوو او نور کارونه د اسلام نه کوو او بیا وایي چې هلکه فلان کې سړی خو مونځ هم کوي او بې حیایي هم کوي نو مونځ څنګه بند کړو نو بیا دا سوال را پیدا کېږي نو د دې خو نور جوابونه هم دي په خپل ځای راشي چې داسې قرآن هم بندول کوي نو خلک بند شو داسې خو الله تعالی هم ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذي القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغي مونځ پرېږده الله تعالی نهی کوي د فحشا نه که نه الله تعالی د بې حیایۍ نه بندول کوي که نه کوي نو خلک ته بند دي نو بیا خدای اعتراض ته په خدای مو که نعوذ بالله من ذلک نو وایي الله یې بندوي خو اختیار یې ورکړی خلک نه بندېږي مونځ یې بندوي خو خلک نه بندېږي قرآن یې بندوي خو دا خلک نه بندېږي دا زور غواړي په زور بندول غواړي او دنیا کې الله تعالی ورسره زور نه کوي امتحان کوي نو هغه جدا مسله ده خو یو توجیه دام ده مولانا مودودي رحمه الله وایي د دې داسې مثال دی لکه یو سړی چې داسې ووایي چې هلکه دا د ګړۍ دا ستنې چې دي دا ټیم ورکوي د ګړۍ دا ستنې څه کوي دا ټیم ورکوي نو هغه بل دغه مقل زوی راولګي د ګړۍ نه وایي چې داسې چې ټاکۍ ګړۍ به په لاس ګرځوم او دا خو په ډېرو پیسو کېږي خو مړه دوه ستنې به جوړه کړم ځان له په ترکاڼ باندې ترکاڼ یې که لواري په هغه به یو دوه ستنې جوړې کړم هغه به په جیب کې کېږدم خو دا چل خو به د ستنو کې دی دا ټیم څه ورکوي دا ستنې نو بس دا ستنې به کوم او بیا ګورم نو ټیم به در درکړي نو ته خو بیا ستنې ټیم ورکوي هلکه په دې ګړۍ کې ټیم څه شی ورکوي دا ستنې نو ستنې چې په دې ګړۍ کې دننه نو ټیم ورکوي که د ګړۍ نه راوباسي نو بیا به ټیم ورکوي نو د مسلمانانو دغه طریقه ده بلکې دشمن چې تا باندې اعتراضونه کوي نو ته به اعتراض ته سوچ کوې چې دی د اعتراض کوي دی کې چل څنګه دی په خبره پوهېږي ذهن رو رو کلاوي که نه کلاوي دې باندې به ځان پوهېږي چې دشمن د باندې اعتراض کوي نو د هغه شیطان د شیطانۍ کار د ټولو ناول طریقه دا ده چې کم شی چې د کم ماحول دی کم شی چې د هغه سره کم ګاونډیان دي نږدې په کم ماحول کې او په کم
ځای کې په کومه کارخانه کې یا په کوم ځای کې هغه شی فټ دی، د کوم نورو ملګرو سره د خپل ابنای جنس سره هغه شی فټ دی، نو دی به د هغه ځای نه راوباسي اولنۍ غلطي او پتا به درته لکه د دې سره ته توجیه وکړه دا څه شی دی، دا څه پروت دی. نو دا په دې ډیرانونو کې دا څه پراته دي داسې درته ووایي چې دا څه شی دی لکه نو دا د کورونو نه دي راوتي، دا په دې نالو کې په دې ګډرو کې چې څه پراته دي دا د کورونو نه دي راوتي، نو کورونه دغه ته وایي. یو مثال یې بل هم ویلی دی چې یو ډېره ښایسته بنګله ده، پوهېږې په خبره، خو په هغې کې یو ګوټ ته څه شی دی پکې ټایلټ هم پکې چنواڼی نیټرین هم پکې دی، ټایلټ هم پکې دی. نو سړی ځي راځي او باقي بنګلې ته نه ګوري چې په دې قسم چلې خو راځي موږ وایو چې که د کور جوړ کړی او ټایلټ جوړ کړی پرېږده مړه څه ښه شی جوړ کړی. نو ورته وایي چې نه که نه دا خو د دې باقي کور سره ډېر زیات دا شی اگر چې خراب دی بظاهر خو دا ګنده دی ښه دی، خو د دې یو اهمیت په خپل ځای شته. دې باندې چې دا خلک پیسې لګوي او دا مصري راولي او دا سیمټ او خښتې وله راوړي او دا کموډ وله راوړي او دا ټوټې وله راوړي او دا دیوالونه، نو دې باندې دومره پیسې لګوي نو د چا په مزګور کې ډس شوي. دا ولې دې دپاره خو دا د سملاستو دپاره نه دی، دا بیډروم نه دی، دا د خوراک دا ډایننګ هال نه دی، دا د میلمنو د ناستې ځای نه دی. ستا غلطي دا ده چې ته هر ځای ته د ډایننګ هال او د میلمنو د ناستې د ځای او د بیډروم په نظر ګورې، نو هر شي ته په خپل نظر ګوره، کل شیء بمیچه ګوره. دا هغه دوه بنیادي غلطۍ دي چې دا دوه بنیادي غلطۍ نه وي نو بیا د سوال جواب اسان وي، نو بیا دا مسله اساني. خو چې دا دوه بنیادي غلطۍ کوي چې سوال شی د یو ځای نه راکټ کړي او بیا وایي هلکه دا څه شی دی، دی څه شی پیدا کړی دی او دی څنګه پیدا کړی دی او د دې څه مطلب دی او د دې څه حکمت دی. نو د دې دا دوه مثالونه تا ته ما وویل. د دې نه بعد چې بیا کومه مسله ده نو هغه بیا لږه اوږده ده، هغه په ګنټه نیمه کې به ایله چرته کې حل شي، نو دا به ان شاء الله العزیز بیا د هفتې په ورځ کوو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.